خور ورسره حق لري د میراثه، نو دې پکې عمرې ته ولېږي، آیا په دې عمرې سره د دې خور هغه حق ادا شو که نه شو؟ کم مال چې د دې خور د دې رون سره دی د پلار په جیداد کې، آیا دغه حق ادا شو که نه؟ اول خبره دا ده قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وللذکر مثل حظ الانثیین، ښځې ته به دا لږ په نیمه حصه ورکولی کېږي. د پلار په جیداد کې مال پاتې دی، په هغې کې به خور لور ته حصه ورکېدلی شي. اوس دی به ځینې خلک ته مال ونیسي روپۍ او په هغه کې عمرې له ولېږي یا پکې حج له ولېږي چې هغه په کم مقدار سره ځان ته خلاص کړي. دا ظلم دی، او کومې روپۍ چې باندې پاتې دي هغه د حرامو روپۍ په تا باندې د خور پاتې دي، هغه په تا باندې ادا کول دي به دی. که دغه لاندې پوښتنه کړې قاري صاحب که د ښځې ویښتان اوږده وي او څادر کې نه پټېږي لمونځ کېږي؟ اول خبره خو دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې المرأة کلها عوره، زنانه ټول عوره